آیات د شرافت والا آیات د مقام والا آیات ستا په سینه کې محفوظ په دې آیاتونو کې کم یو آیات دی صحابی د رسول الله صلی الله علیه وسلم آغا نبی علیہ السلام له جواب ورکړي چې الله ورسوله اعلم د دې په مقصد باندې چې اعظم آیات قرآن کریم کې لی مقام والا آیات قرآن کریم کې پدی باندې چې پوئیږي آغا ذات به پوئیږي چا چې قرآن کریم را لېږلی دنیا ته او آغا ذات به پدی باندې پوئیږي پچا باندې چې د قرآن کریم نزول شوی دی پدی به الله پوئیږي او پدی باندې به پیغمبر خدا پوئیږي نبی علیہ السلام بے دا صحابی نا تپوس کئی پریدی نا آغت وی ایو آیات من کتاب اللہ ما کا اعظم دا قرآن کریم پا آیاتنو کی اعظم آیات دلی مقام والا آیات ستا پا سینہ کی محفوظ کم یو دے ذکر دا نبی علیہ السلام مقصد دادی چې ما خپل شاګرد ته کوم سبق ویلی دی آیا دې زما شاګرد یاد کړی دی او که نه دی یاد کړی د خپل شاګرد د خولې نه اوري امتحان اخلي او د شاګرد خیال دا دی چې زه د محمد رسول الله د پاک او مبارک خولې نه واورم نو دا به ډېر خوند وکړي نو د ابی بن کعب رضی الله عنه جواب به دا دی چې الله ورسوله اعلم اللہ او دا اللہ رسول پدی باندی خبویگی اللہ تا دی پتا دا پیغمبر خدا تبر دی پتای ما تا دا ندی معلوم او دا یو معمولی صحابیم ندی دا آغا صحابی دی چکل دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا افات کال رازی نو جبریل علیہ السلام با دا نبی علیہ السلام خوال راتلو عام رمضان کی با نبی علیہ السلام دا قرآن کریم دور بے چکو دا جبریل علیہ السلام سر یو سر بے کھو جبریل علیہ السلام با خوکی کھو نبی علیہ السلام با تا قرآن کریم واورو او پتی کال باندی نبی علیہ السلام دا قرآن کریم دور دوزل کئی یو زل دا جبریل علیہ السلام سر او بلزل ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تاوئی چه ما تا اللہ حکم کرے دے دا دی خبری چه دا ابی بن کعب سر دور دا قرآن کا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو فرمائی اے دا اللہ پیغمبرہ اللہ سمانی لک اللہ زتا تا خود لیم زمانو میں تاتا غستے دے چھ آیا دو ابی بن کعب سر دور دو قرآنو کا نبی علیہ السلام ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تو فرمائی نعم آؤ ستان امراتا اللہ خود لے دے تراتا اللہ خود لے چھ دو ابی بن کعب سر دور دو قرآنو کا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دا خوشحالی نا پاسی گی او دسترگو نے اوخ کی روانی گی او آغا دخلی نا یو آواز وزی آغا آواز دادے وی قد ذکرتو عند رب العالمین زد لی مقام والا انسان شم دلی مرتبی والا انسان شم ولی زکا دا عرش والا سرا دا عرش دا پاسا زما تذکر اوشوا لی مقام والا زیما دا آغا صحابینا نبی علیہ السلام تپوس کئی دا آغا صحابی دے چھ دا آغا پبارک نبی علیہ السلام فرمائی چھ اقرأوہم لکتاب اللہ ابی بن کعب خلصتن کے دا اللہ دا کتاب آغا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دے خلصتن کے دا اللہ دا کتاب دی پٹکے ورطا نبی علیہ السلام والو کنا سند نبی علیہ السلام ورکلو خلصتن کے دا اللہ دا کتاب آغا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ دی دا آغا صحابی نبی علیہ السلام تپوس کئی چھے ایو آیات من کتاب اللہ ما کا اعظم اور نبی علیہ السلام بکلا کلا دا خبر شاگردانو نا تپوس کہو یو ظلبانی نبی علیہ السلام
عرفات میدان باندې ولاړ دي او حجۃ الوداع د نبی علیہ السلام آخری حج دی. نبی علیہ السلام د صحابو نه تپوس کوي او صحابو ته وایي ایو موضع هذا، دا ځای کوم ځای دی؟ صحابه کرام جواب ورکوي الله ورسوله عالم، الله او د الله رسول په دې باندې خپويږي. به نبی علیہ السلام تپوس کوي هغه وایي ایو شهر هذا، دا میش کم میش دا؟ صحابه اکرام جواب ورکوي الله ورسوله عالم، الله او دا الله رسول خپويږي. به نبی علیہ السلام وی ایو یوم هذا، دا ورځ کم ورځ دا؟ سبا صحابه به هغه جواب ورکوي الله ورسوله عالم، الله او دا الله رسول په دې باندې خپويږي. یو تابعی دی، تابعی هغه چاته وایي چې هغه صحابه اکرام لیدلي. هغه تابعی صحابي ته وایي چې نبی علیہ السلام ستاسو نه تپوس کوو چې دا ورځ کومه ورځ ده؟ ولې تاسو ته دا پته نه لګېدله چې دا د عرفې ورځ ده؟ ولې نبی علیہ السلام چې ستاسو نه تپوس کوو چې دا ځای کوم ځای دی، ولې په دې ورځ باندې په عرفات تاسو نه وایي؟ تاسو ته پته نه لګېده؟ نبی علیہ السلام چې وایي دا کومه میاشت ده، ولې تاسو ته پته نه لګېده چې دا د ذوالحجې میاشت ده؟ هغه صحابي ورته وایي ګوره څومره حاکمانه جواب ورکوي. هغه ورته وایي چې نه داسې نه وه، من چې جواب ورکو نبی علیہ السلام له چې الله ورسوله عالم، په هره خبره باندې زمون جواب دی. ځکه که نبی علیہ السلام دې ورځې ته د عرفې ورځ نه ویلې بل نوم یې ولکېښودی نو موږ دا دې ته عرفه نه شو ویلی. که نبی علیہ السلام دې ورځې ته ورځ دې میاشتې ته میاشت ذوالحجې نه ویلې نو موږ دې ته ذوالحجه نه شو ویلی. که دې مقام ته نبی علیہ السلام عرفات نه ویلې نو دې ته موږ عرفات نه شو ویلی. مطلب څه؟ دین به هغه دیني چې ما قال الله وقال رسوله، چې الله ویلي او د الله رب العزت پیغمبر ویلي هغه به دیني، او د دین علاوه هغې ته به دین نشي ویلی. د الله او د الله وینا چې کومه دا به دیني او د دین علاوه هغې ته دین نشي ویلی. دین به هغه مسلمان به هغه مسلمان جوړیږي چې د هغه غم او د هغه ښادي هغه په طریقه د محمد رسول الله باندې جوړوي. ځکه نبی علیہ السلام فرمایي کنه الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ تاسو باندې ما د الله احسان په تاسو پوره کو. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ مې ستاسو د ژوند د تیرولو قانون هغه پوره کړو. هغه څو قرآن کریم دنیا ته راغلی دین پوره شو، نو دین به هغه چې الله او د الله پیغمبر ویلي. مقصد مې دا و نبی علیہ السلام تپوس کوي او صحابه کرام هغه جواب ورکوي. دریم ځل نبی علیہ السلام د هغه صحابي نه تپوس کوي وی ایو آیات من کتاب الله معک اعظم، د قرآن کریم په آیاتونو کې اعظم آیات، لوی آیات، د لوی شرافت والا آیات ستا په سینه کې کمی او دی. صحابي ته الله زما د علم مطابق هغه چې دی نو آیات الکرسی ده. نبی علیہ السلام پاڅېدو او د خپل صحابي د خپل شاګرد د ابی ابن کعب رضی الله عنه په سینه باندې لاس ږدي او هغه ته وایي دا علم د قرآن دی مبارک شه، دا علم د قرآن دی مبارک شه. مقصد د خبرې مې دا و چې تاسو د محلې والو ته وایم، هغه خلکو ته وایم چې کومو خلکو د الله کتاب اورېدلی دی، هغه خلکو ته وایم چې کوم په دې ځای کې چا د الله کتاب ویلی دی، هغه چا ته وایم چې څوک د الله کتاب له ټیم ورکړی دی، هغې ته دا وایم چې د قرآن علم دې ستاسو مبارک شي. نبی علیہ السلام مبارکي په چا ورکړی؟ په علم د قرآن ورکړی ده، په آیات د قرآن کریم چې د هغې علم ورته حاصل شو. نبی علیہ السلام مبارکي په دې باندې ورکړي چې دا علم د قرآن دې ستا مبارک شي، دا
د قرآن کریم دا لوی دولت دې ستا مبارک شي په دې نبی علیه الصلاة والسلام مبارکي ورکړه. محلي والو ته دا ویل چې دا د قرآن دې ستاسو دا مبارکي نصیب شي. اوس دا قرآن کریم په آیاتونو کې اعظم آیت الکرسی ده او اعظم سورت چې دی لوی سورت هغه سورت الاخلاص دی. دا ولې دا اعظم آیت الکرسی ولې ده او اعظم سورت هغه سورت الاخلاص ولې دی؟ په دې کې هغه مسله ذکر ده د کومې مسلې دپاره چې الله رب العزت 1,40,000 انبیا علیه الصلاة والسلام را لېږلي. دا هغه مسله ده په دې په دې سورت او په آیت الکرسی کې هغه مسله ذکر ده چې د هغې دپاره آسماني چې څومره کتابونه وو هغه د دې مسلې دپاره راغلي. هغه مسله کومه وه؟ هغه مسله دا ده چې لا اله الا الله. هغه مسله د دې ده او د لا اله الا الله معنا څه؟ اول په دې کې څه دی؟ لا. اول په دې کې څه دی؟ لا. او ورپسې څه دی؟ الا الله. مطلب څه؟ الله رب العزت په دې کلمه کې هغه خپل معبودیت نه ثابتوي. دا نه وایي چې زه ستاسو اله یم، دا نه وایي چې زه ستاسو خدای یم. ولې که دا مسئله په دې کلمه کې ثابتولې چې زه ستاسو خدای یم، زه ستاسو اله یم، نو بیا به الله ویلي وي چې الله موجود یا الله اله. داسې به ویلي وي. دا به نه ویلې چې لا اله الا الله. دا به نه وي، بلکې اول الله رب العزت په دې کې نفي کوي او بیا کوم لام دی؟ قینچي لام دی که نه؟ څنګه وایي؟ لا مانا نشته دی څوک حاجت روا، نشته دی څوک مشکل کشا، نشته دی اولاد ورکوونکی، نشته دی مال ورکوونکی، نشته دی عزت ورکوونکی، نشته دی ذلت ورکوونکی، نشته دی آواز اوریدونکی. ما فوق الاسباب، بغیر د اسبابونه آواز اوریدونکی. نه ټلیفون شته دی، نه وایرلس شته دی، نه نږدې غوږونه شته دی. بغیر د اسبابونه اورېدونکی ذات نشته، بغیر د اسبابونه رامدد کېدونکی ذات نشته. لا نشته هېڅوک نشته. نه د 12مې ځوان، نه پیر بابا، نه دادا گنج بخش، نه غوث الاعظم، نه بل یو الا الله. غوث الاعظم څوک؟ صرف یو الله. داتا چرانو څوک؟ صرف یو الله. مشکل کشا هغه څوک؟ صرف یو الله. مال ورکوونکی ذات صرف یو الله. عزت ورکوونکی ذات صرف یو الله. حکمت ورکوونکی ذات صرف یو الله. ما فوق الاسباب، بغیر د اسبابونه اوریدونکی ذات صرف یو الله. او بغیر د اسبابونه رامدد کېدونکی ذات صرف یو الله. الا الله، صرف دا یو الله دی. زمانګه حکمرانان چې کله راځي په حکومت باندې کنه نو هغه څه داتا گنج بخش ده. هغه ورځي په داتا گنج بخش باندې شالونه غوړي. ویرا داتا گنج بخش معنا څه؟ خزانه ورکوونکی. نه خزانو ورکوونکی داتا گنج بخش نه دی. خزانو ورکوونکی ذات څوک؟ الا الله، صرف الله. داغه خپل نوم سید علي حجویری دی. داغه کتاب دی الکشف المحجوب پارسی کې دی او داغه ترجمه اردو کې هم شوې ده. هغه په خپل باندې وایي سید علي حجویری رحمه الله، هغه په خپل باندې وایي یا علی تو را خلق داتا گن بخش میں گوید. اے علی تا تا خلق داتا گن بخش وئی. دا خزانو ورکول والا، دا خزانو ورکون کے ذات درتا وئی. حالانکہ ایک حبہ در دستی شمانیس ستا پلاس کی دا یو دانی اختیارم نشتا. آگئی پا خپل وقت کی دا توحید مسئلہ بیان کری دا، دا توحید آواز کړی دی په خپل دور کې. پیر بابا رحمه الله هغه راغلی د مغولو په دور کې او د هغه خپل نوم دی سید علي حجویری، سید علي ترمیزي. د هغه کتاب دی هدایت الابرار
او د هغې د پیر بابا ملفوظات هغه اخوند درویزه بابا را جمع کړي دي، هغه لیکلي دي، هغه چې کوم بیانات کړي دي اخوند درویزه بابا هغه را جمع کړي دي. او پیر بابا په خپله باندې وایي هغه څه وایي، یو سړی دی بابا دی منښته ویوړه، شکرانه ویوړه، الوای ویوړه، چرچرګوړې پسګوړې بوت کو او هغې هلته نظر کو، هلته حلال کو. پیر بابا رحمه الله څه فرمایي؟ پیر بابا رحمه الله وایي فالذابح مشرکون، وردا دغه فتوا ده ښه، فالذابح مشرکون والمذبوحة میتة وامرأته بائنة. دا سړی چې دی نو دا مشرک دی، کم چې دا نظر او منښتې ویوړه درګاه باندې هلته حلاله کړه، په درګاه باندې کې خدا، نو دا سړی چې دا مشرک دی، ښځه پې طلاقه ده، اولاد یې حرامیان دي. دا فتوا د چا ده؟ دا د پیر بابا فتوا ده. همدا فتوا دا د پیر عبدالوهاب صاحب د پیر ایمان کی فتوا دا وه. دا فتوا د شاه منصور بابا فتوا دا وه چې دا سړی مشرک دی او ښځه پې طلاقه ده، اولاد یې حرامیان دي. دا مسله خو هغې بیان کړې وه کنه. دا مسله دنیا ته انبیا علیه السلام راوړې وه او په دې مسله باندې انسان مسلمان کېدو کنه چې لا اله الا الله، لا نشتره بل حاجت روا، لا نشتره بل داتا غوث اعظم الا اللہ، صرف یو اللہ دے. امدا مسئلہ ذکر کے دا پا آیات الکرسی کے آیات الکرسی کے مسئلہ ذکر کے دا کما مسئلہ وا چھ اللہ لا الہ الا ہو، دا مسئلہ ذکر کے دا. امدا مسئلہ سورة الاخلاص کی ذکر کے دا، سورة الاخلاص کی وئی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پینځه وخت مونږ کې انسان چې وایي ښه صحابي دی، صحابي هغه څو نبی علیہ السلام یو لښکر مقرر کړی دی، د غزا دپاره یې څه مجاهدین لیږلي دي، یو یې پې امیر مقرر کړی او هغه لمونځ هم کوي. هغه امیر سے بدا کار کوو حدیث سے چې یو صورت به ویلو چې کله به ورسره سورة الاخلاص زم کو دا من چې ورته قل هو وایي دا به ورسره یو ځای کو نو بیا به راښکته شو. په بل کې د هغه عادت هم دا صحابه کرام چې کله رال نبی علیہ السلام ته شکایت وکړو ویل یا رسول الله ده خو به دا کار کوو. نبی علیہ السلام هغه صحابي راغواړي، هغه ته وایي دا ولې؟ هغه وایي یا رسول الله زه د دې صورت سره مینه ساتم، د دې صورت سره زما مینه ده. نبی علیہ السلام صحابي ته فرمایي حبک، محبت ستا د دې صورت سره دا به تا جنت ته داخل کړي. ولې؟ ځکه په دې صورت کې خزانه د توحید پرته ده، خزانه د ایمان پرته ده، او دارنګې په آیت الکرسی کې هغه خزانه د ایمان پرته ده، خزانه د توحید پرته ده. پوهېږې مسله چې د هغې لپاره الله رب العزت 1,40,000 انبیا علیه السلام را لېږلي وو. هغه مسله چې د هغې دپاره الله رب العزت د دنیا بقا د هغې دپاره وه. دا څومره دنیا چې زموږ او ستاسو په سترګو باندې راځي، دا چې کله دا کلمه وه د دې کلمې ویونکی و دا دنیا به باقي، که د دې کلمې ویونکی نه و دا دنیا به درهم برهم کېږي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تقوم الساعة حتى أن يقال في الأرض الله الله. قیامت با تراغ نرازی ترسو پوری چھ پدی دنیا بانی اللہ اللہ ویون کے اللہ ویون کے موجودی تراغ پوری پا دنیا نورانی گی دا نظام عالم ببا کی دارنگی دا دی دنیا دا دی کائناتو پیدایش ہم دا دی کلمی دا پارو دا لا الہ الا اللہ دا پارو. ذکا قرآن کریم کے رب کائنات فرمائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ما انسانان پیریان ندی پیدا کری مگر د خپل عبادت د پارا. عبادت سو اغداو چه د لا الہ الا اللہ د پارا میں پیدا کری دی. دارنگی قرآن کریم کے اللہ
وی ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق ندی پیدا کړی ما آسمانونه د آسمانونو نظام په آسمانونو کې چې کوم نظام چلیږي د انور او د سپوږمۍ نظام والارض او دارنګې د ځمکې نظام په ځمکه کې چې کوم کاڼي بوټي دي په ځمکه کې دریابونه او سیندونه دي په دې کې انسانان پیریان دي د ځمکې او د اسمان ترمنځ چې کوم نظام چلیږي الله وایي دا ټول مې چې پیدا کړي دي الا بالحق دا مې د خپل معرفت دپاره د خپلې پېژندنې دپاره چې ما وپېژني او الله چې پېژندل کېږي نو هغه پېژندل کېږي په چا باندې په لا اله الا الله په دې باندې پېژندل کېږي ډېر ښکلی چې کوم دی ښکلې کلمه چې په دې باندې کله زړه ته کوزه کې زړه ته کوزه کې الله دې پرې ټول ګناهونه ختموي او دا هغه مسله وه هغه بنیادي مسله وه چې د دې مسلې د وجې نه الله د انبیاو وینې توی کړي دي د انبیاو وینې توی شوي دي طائف کې د نبي علیه الصلاة والسلام وینې توی شوي د څه لپاره د لا اله الا الله دپاره که نه د دې مسلې دپاره وي د نوح علیه السلام وینه تویېږي د چا لپاره د لا اله الا الله دپاره د ابراهیم علیه السلام ور ته غورځېږي د چا لپاره د لا اله الا الله دپاره د موسی علیه السلام باندې چې تکالیف راځي د چا لپاره د لا اله الا الله دپاره د عیسی علیه السلام د قتل منصوبې جوړېږي د څه لپاره د لا اله الا الله دپاره د نبی علیه السلام ملګري شهیدان کېږي خبیب رضی الله عنه پانسي کېږي د څه لپاره د لا اله الا الله دپاره دارنګې د نبی علیه الصلاة والسلام قرای هغه قاریان او بیا کسان شهیدان کېږي د څه لپاره د لا اله الا الله دپاره دارنګې د رسول الله وینې تویېږي په صفا باندې د څه لپاره د لا اله الا الله دپاره دا هغه کلمه ده چې الله د دې د وجې نه د انبیاو وینې چې کوم دی توی کړي دي دا هغه کلمه ده او هغه مسله هغه په دې صورت کې ذکر ده او په آیت الکرسي کې هغه ذکر ده ابو هريره رضی الله عنه ناست دي د صدقې کجوري راغلي دي نبی علیه الصلاة والسلام ورته کېنولې سړی راغلی غلا یې کوله لپې ډکوي ابو هريره رضی الله عنه ونیو او هغه ته وایي یاره تا به سبا زه نبی علیه الصلاة والسلام مجلس ته به دې بوځم هغه ورته سوال مینت وکړو ویل غریب یم بچي مې وږي دي پرې مې ده وه سبا به بیا نه راځم وعده ورسره وکړه سهار چې نبی علیه الصلاة والسلام خواله بلال رضی الله عنه راغی هغه وایي بېګا هغه کس سره دې څه وکړه او ته یا رسول الله ډېر شکایتونه یې وکړه نبی علیه السلام سبا به دی راځي سبا به دی راځي ابو هريره رضی الله عنه هغه بیا ونیو ابو هريره رضی الله عنه ورته وایي نن دې پرېږدم نه هغه وایي بس بچي مې وږي وو ما پرېږده بیا نبی ابو هريره رضی الله عنه بیا پرېښودو سوال مینت یې وکړو نبی علیه السلام چې سار شو ابو هريره ته وایي ابو هريره کس سره دې څه وکړه هغه وایي پرې مې ښودو یا رسول الله ډېر مینت یې وکړو ابو هريره رضی الله عنه ته نبی علیه السلام وایي سبا به بیا راځي دا سبا یې چې کته بیا راځي هغه ته ویل یاره نن خو دې پرېږدم نه نن خو به بس خبره ختموي هغه ورته ویل نن مې پرېږده او زه درته یو خبره ښیمه آیت الکرسي وایه زه به بیا دې ځای له نشم راتلی ویل ښه پرېږدو سهار چې د نبی علیه السلام مجلس ته راغلی نبی علیه السلام ورته ابو هريره څه حال و مېلمه دې څه وکړو هغه ورته ویل یا رسول الله دا یې راته ویلې هغه ویل دا مخکې ته ټول دروغ ویلي دا یو خبره یې ته رښتیا کړې ده آیت الکرسي چې وی حدیث کې راځي شیطان هغه کور ته نه ځي هغه انسان باندې اثر نشي کولی ولې په هغې کې مسله د لا اله الا الله ذکر هغه په دې ځای کې مو قل هو الله احد وایا پیغمبره الله ایک یو ذات دی الله الصمد الله بے نیاز دی نیاز ولی د الله نشتا لم یلد ولم یولد الله د چانه پیدا نه دی او د الله نه څوک نه دی پیدا شوی ولم یکن له کفوا احد او نشته په مثل د الله باندې څوک چې کله دا مسله د توحید رااله
نو د دې لپاره څوکیداران ونیسه. دا دوه څوکیداران د هغې لپاره شو. وس قل اعوذ برب الفلق، ووایا پناه غواړم په رب د شلونکي باندې. دانه وشلی او د هغې نه تیغ راوباسي. الله زما سینه وشله، په هغې نه علم د قرآن راوباسه، علم د قرآن پکې ورکېده. الله شپه وشلی د هغې نه ورځ راوباسي، ورځ وشلی د هغې نه شپه راوباسي. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، د شر د هغه شي نه چې پیدا کړي دی الله. هر یو شی چې هغه انسان دی، پیری دی، خاپیری دی، مار لړم دی، د هر یو د شر نه پناه غواړم. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارو نه کله چې راخوري شي، الله د دې د شر نه پناه غواړم. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پوکو وهونکو نه په ګوټو کې، د شر د پوکو وهونکو نه په ګوټو کې الله د تعویذګرو د شر نه پناه غواړم. چې تعویذګر او کوډګر هغه لګیا دي، کوډ یې ومنتري کوي، د هغوی نه پناه غواړم. لوی بېدینه په دې دور کې هغه څه دي؟ دغه کوډګر او تعویذګر مولیان دي چې هغوی لګیا دي د کوډ او د منترو دپاره لګیا دي. ایمان یې خرڅ کو او خلک یې ګمراه کو، بېدینه کړو. د دېو نه پناه غواړم. یا ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پروپیګانډو کوونکو نه په مجلسونو کې، مجلس کې ناستې دی پروپیګانډې کوي. وایي یاره پنجپیریان دا نه مني، دا نه مني، پخوا به خیرات نه مني، اسقاط نه مني، اوس وایي یاره دعا نه مني، اوس وایي معجزې نه مني، مړو ته ژوندي نه وایي، او دارنګې چې کنډې پلانې نه وایي. دا کیسې وسې جوړې کړي دي. ښه زمونږ کار همدقه او دا تاسو چې کوم ولیدو، که دوه کسانی او که درې، خو د الله د کتاب تعلیم او تعلم دا زمونږ میشن دی. بس چې د الله کتاب باندې خلک پوهیو، دا زمونږ پروګرامو، دا زمونږ میشن دی. دقه میشن چې کله موږ له خپلو استادانو راکړی دی، خپلو مشرانو راکړی، چې د الله کتاب باندې د الله بندګان پوهه کړي. بس دقه مقصد دی زمونږ، نور هېڅ څه نه غواړو د چا نه. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې په حسد کې راشي. قل اعوذ برب الناس، ووایا پناه غواړم په رب د خلکو، ملک الناس، په بادشاه د خلکو، اله الناس، په اختیارمند د خلکو. من شر الوسواس الخناس، د شر د وسوسې اچونکي نه، الخناس چې پټېدونکی دی، الخناس په شا کېدونکی دی. کله چې مؤذن اذان کوي نو دی تښتي، بیا شاته تښتي، هغې ته بیا د ټینګې نه وي. الذي هغه یو یوسوسو فی صدور الناس، چې وسوسې اچوي په سینو د خلکو کې. دا څوک دي؟ من الجنة والناس، د پیریانو د انسانانو نه دي. الله د دوی د شر نه پناه غواړم. چې هر کله قرآن کریم اواز هغه آخر ته ورسي، ختمیږي نه. ما تاسو ویل چې دا کله ختم شو دنیا به هم ختموي که نه؟ آخر ته ورسي شیطان خوشحاله شي، خو ته بیا پرېږدې نه. د الله رب العزت کتاب به بیا شروع کې که نه؟ نو الحمدلله رب العالمین، ټول صفاتونه د کمال الله لره دي، چې پالونکی د مخلوقاتو دی، د عامې مهربانۍ او د خاصې مهربانۍ والا دی، اختیارمند د ورځې د قیامت دی. الله خاص تا غلامي کوو د بل چا نه، خاص تا نه امداد غواړو د بل چا نه. وښیه موږ ته لاره برابره، لار د قرآن راته وښایه، لار د هغه کسانو چې تا احسان کړی دی په هغوی باندې، غیر المغضوب علیهم، چې نه دی غضب کړی شوی په هغوی باندې، ولا الضالین، او نه لار د ګمراهانو. آمین. الله زمونږ دعا قبوله کړي. الله دې آینده موږ له د عمل کولو توفیق راکړي. والله دې د قرآن د ویلو موږ او تاسو له توفیق راکړي، چې همیشه د قرآن په خدمت کې، ویلو او په اورېدلو کې موږ او تاسو مصروف یو. تاسو هم د ډېر وخت نه ناستې یئ، ستړي به یئ. دغه رنګې زمونږ هم د سهار مانځه نه وروستو سبقونه شروع، اوس یې لږ دقه چې کنډې سبقونو نه راپاڅېدو، بس دقه تیار د سبقونو نه راپاڅېدم او اوس دلته رالو که نه. نو خامخا زمونږ هم دغه د دې وخته پورې د زړه زور ختم شي. زړه خو مې غواړي چې ډېر څوک بیم، خو نور چې کنډې موږ له هم زه سینم اجازت نه راکوي که نه. نو الله رب العزت دې موږ او تاسو له په دې لږو خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي.